کتونکو یو ځل تاسو ته بیا په پروګرام کې هرکلی وایم خاپیري دا څه کوې یار ګوره اوس پروګرام نه پس دا ډوډۍ وخورو که نه کېده دا ډوډۍ کېده ما ستا د شکل نه کرکه کېږي رحمات وایي خورې دا داسې خلک تاسو راغلی خدای تعالی دې تاسو ښه شکل کنټرول کې به اوس په دا خلک وایي چې دیو پروګرام نه کوي هسې ګپ لګوي دا د وزیر مجلس نه دی دا یو سیریس پروګرام دی دغه پروګرام ډوډۍ خوړل وکړي نه که نه ډوډۍ خوره کړو تا په جیب کې ډوډۍ ایښودي نه که نه نو ته چې سبا ورځې لکه زمونږ وزیر اعلی شي د خیره نو بیا به ستا څه دغه ته به هم لکه دغه ډوډۍ په جیب کې ګرځې نه کباب سره ایډوانس منسټر صاحب چې کوم زمونږ خپیری دی هغوی دا خبره کوي چې زه به ډوډۍ د کبابو سره ورکوم او خپیریا ستا د پارټۍ منشور راته ووایه منشور چې ستا د پارټۍ څه منشور دی زما د کاپۍ د پارټۍ جی جی منشور خو دا دی چې انشاءالله تعالی جی جی څومره مذهبان دي او د صدر نه والا تر پیل پورې نه ټول مذهبان دا ټول مذهبان کوي کار به زما په حکومت کې به وي دغه مذهب به دا چلي خو د مذهب به څنګه چلی یاره دا څنګه چلی ګوره تاسو یا تا پروګرام څنګه چلیږي دغه شانتې به همدا مذهب د حکومت چلیږي شمس صاحب دا راته ووایه چې ستاسو د پارټۍ منشور څه دی یا خانه زمونږ د پارټۍ منشور خو دغه دی چې خوشحالي عام کولو جی جی دا خو ډېره ښه خبره چې خوشحالي دې عام کړی شي جی ګډېدو له دې زور ورکړی شي حجرې دې کولاب شي او زمونږ خواجه سرار ته د تحفظ میلاب شي نه نو ګډېده به څنګه عام شي دا خو لکه ته ملک تباه کې یا خانه ګډېده به څنګه د عام کېږي ستاسو دا وزیر اعلی او ایم پی ایم این ای او ناظم او کونسلر دا چې په دې سټیج لګیا نو دا ټول یو ډانس نه دی خو هغوی په یو طریقه کوي موږ یې په جرنل طریقه کوو خو دا راته ووایه چې تاسو قوم ته څه ویل غواړئ خبیریا جی جی یاره ته ما ته متوجه شه ګوره پروګرام دی که نه ګوره مینه دې پرې راغله خو قوم قسل شویلی دی به موږ مطلب مې دا چې دا بل برسه څه کوي نه نو میک اپ کوي که نه دا خو د دې عادت دغه دی دا خو په اسمبلۍ کې بل چا خوشحال خو نه یو چې دغه چړې ګرځو ته خو دغه دغه کېنه خدای تعالی دې تا تعالو وکړه د دې دیواله خوله چپ کړه پړسېدلې یا نه خوله ولګندم خبیریا ستا چې حکومت راشي ته به خلکو له څه تحفه ورکړې دا چواره مخ ته خوله ورکړه خبیریا ما ته وګوره ته لکه زما دا وګورم خما که ته ته ګورې نه د خدای وګورې داسې نظر لا خدای پیدا کړی نه دی چې ما ته وګوري خبیریا تاسو ته ما ووایي که نه چې تاسو چې حکومت راشي تاسو به خلکو ته څه تحفه ورکوئ انشاءالله تعالی دا زما ګوره ته ته که څه که نه دا زما یو غټ پروګرام دی ښه جي ښه ډېر غټ ښه چې زما په دغه حکومت کې به مکمل طور کاغه وزیر دی کاغه صدر دی کاغه ډاکټر دی کاغه هر څه دی کاغه اجلا دی کاغه کوک لرګی دی ترانسپورټ به زما په دغه حکومت کې به ترانسپورټ چې کوم دی په ډیزل نه په کویلې باندې په سی ان جي باندې دا به ټول بچت په 300 روپۍ به یو مزدوري او اور وزیر به د بیرنګل په ګاډۍ کې نشي ماشاءالله وزیران به په ویلچیر کې روان دي نه ویلچیر نه بیرنګل ګاډۍ د چین نه دغه زما یو څو کسان یو سلمان ول جوړ کړی تاسو له خلکو له ویلچیر ورکړي دي بالکل دا بیرنګل ګاډۍ بیرنګل والا چیر چې دي او کوم ګاډۍ چې دي بالکل نو پاګه کې به وزیران زی راځي اسمبلی ته نو ولې نو خبرې دې کې نه دې بل خبر سشته نه بل خبره په نشته ده کنه مې وجه دا د ځمکې نه اوچت ګرځېدو او کته په بیرنګل په ګاډۍ کې ګرځي او کته په مرسیډیز کې ګرځي او ګرځېدو په ګاډۍ او بل بسری دی فرق یار یوازې ګاډي خو نه دي کنه ګاډي خو منستران شو یا ته ما خبر خو ته خبر راځي غټه کوپړې نه ول خو دماغ له دنيشتي ما خبر وره زمان مين مقصد به خېټه نه خېټه سو خېټه ورکړی خېټه ورکړی بس جوړي ډوډۍ راشه کوم سره په خېټه موړي او اډه کړی خبره کلیش باندې ها دا څنګه
دا ټول لاس چې خېږي د زشل به خېټې لپاره کېږي دې ته وایي چې ټوپونه وایي سره پړو خدای را قسم دا ټول دی دروغ وایي ولې د وزیرانو سره څونه پیسې څونه کوټه دا ټول ډاکوان نه دي نه نه سیده خبره ده نه نه دا خېټې لپاره کېږي دغه کېږي نه د بابا د ګورې خاطر بدمعشي مکوه دغلته کې مې اوس هم د پولیسو افسر اشنا دی که مې در پسې راوخېږي او مزوبه نو ته خو د بېرنګانو په ګاډۍ کې دی په خدای دې قصري په خر باندې زیږنرول خاطري پروګرام شروع دی یا مې کپیراله خراب شو شکل دې خوري ورو خو تاسو دواړه یو بل ته په مقابله کې نه ولې زه څوک مقابله کې وړ قران مې دی کې رانه بغټله اسی خاطري ته راځه اختیار وکړه ما خو چې بجټ اختیار راکړی دی خاطري ته د اختیار چا درکړه نه خبرو د دې پلان مال اخته چې دا اجرا به ختمه دا په میدان کې ګورو نه میدان او میدان کوم زمونږ د چا پلار نشي ګټلای څنګه نشي ګټلای کپا تینګړی کپا بنګړی او خاطري راځي جواب ورکا کاردار مله کاردار صاحب تاسو مونږ ته دا وایي چې تاسو په 15 کالو کې د قام د پاره څه کړي دي زه خو اوله کې دا خبره کې وکړم چې زما مینوالو کې زه اول سلام باندې کوم چې زه تاسو داسې لړ اوخ کې دا زه دې ځای کې راوغوښتم او زه تاسو کې مخاطب یم زما 15 کالو کې اوس قسم په خدای که زه تاسې ته ووایم چې ما څه کړی دی ما داسې کارونه کړی دی چې هغه زما علاقې باندې ټولو خلکو کې یاد دي او انشاءالله اوس بعد دې کې بعد چې کوم زه الیکشن ته ولاړم هغې کې به هم زما کارکردګي کې تاسو وګورئ چې زه څه کوم ښه لکه ستاسو دا وده چې تاسو څه کړي دي په هغې باندې تپوس به کوو بیا وختن فوقتن د ټول نه غټه ګیله چې د خلکو ده نو هغه دا چې په دې 15 کالو کې تاسو د بجلۍ په حواله باندې هېڅ قسم څه کردار نه دی ادا کړی خلک په لوډ شیډینګ د لاسه د هغو ژوند په عذاب شوی دی او تاسو په هغې کې هغو ته څه ریلیف نه دی ورکړی ملک کاردار خان تاسو به څه وایې اوس کې بجلی راغلی دی اوس مونږ خلک دې خبره کې خبروو خبر تور جارو کې خلکو ته یاد راشي هغې جان کې بیا څه شی کو بجلی زمونږ ذکر نه دی ورکړی چې خلک خبر شي مونږ دا نیکي خلکو سره کړی دا نیکي ده نیکي ده یا به پې خلک پوهي چې دا څنګه نیکي ده زه به مطلب خان نه به زه پوښتنه وکړم چې تاسو د لوډ شیډینګ په حواله باندې څه کردار ادا کړی دی څنګه امتحان ته پروت مطلب هغه امتحان چې کوم د قبر امتحان چې مونږ ته پروت دی په هلته کې ټوله تشه تکه توره تیاره ده زما ورور خبر وکړه ما دا خبره کې یو شانتې مقصد دی که نه خو اوس دې پوهېږي هغې تیارې ته مونږ د خپل عوام ټینګو بجلي مونږ سره ډېره ده خو مجبورا مونږ دا لوډ شیډینګ کوو چې زمونږ د عوام هغه قبر هغه تیارې ته تیار شي یو ټریننګ دی اوس بجلی کې اوس ځکه ښه نه دی بجلی کې ماشومان ګوتې وهي ټول مړ کو ډېر شی ماشومان بجلی کې لاسه کې مړ شو اوس کې لوډ شیډینګ ماره اوس ځای دی تاسو اوس کې دې ورځو کې خبر اورېدله چې پلانې ماشوم مړ شو بجلی کې کرنٹ لگنے سے هلاک ہو چکا ہے ایسا خبر تاسو چرته اورېدلې پکې خلک زنګ جي اوس خو پکې خلکو ټالونه دي جوړ کړي نو دا خو زما عوام کې خبره ټیک شو جي نو مسلې خو باید ختمېږي چې مونږ یو بل کې اتفاق کړو نو ته په خپله سوچ وکړه چې دی د کوستان نه راغلی دی په مونږ باندې کې ولاړ دی اوس ته لږ هلته کې مونږ ته سیټ درکړی دی تا نو دلته کې ته څه کېدله کې راغلی ته سیټ زمونږ نه اخلي اوس خبرې باندې غوږ کېده 15 کاله کې سیلابونه راغی سیلاب خپلې پیسې جیب باندې ورکړی دی ګوره سیلاب که راغی سیلاب که سیلاب راغی که حالات خراب شو تاسو ته دومره فنډینګ وشو د ټول دنیا نه درته فنډینګ وشو نو په کار ده چې داسې یو سل نور ځایونه آباد شوی نو تاسو هغه شتم نه دی آباد کړی په دې باندې تاسو لا بیا راغلي بیا وټونه غواړئ د خلکو نه بایجانه چې څومره صادري هم د هغه صادر امر بخپې غځول غواړي که نه اوس د هغې نه زیات خو مونږ نه شو کولی اوس کې 100 روپۍ راغلي دي نو سپس چې کور یوازې د بل خو نه دی وران شوی که نه زما هم کور وران شوی دی زه به خپل کور نه جوړم که نه ټول به تاسو ټولې پیسې خپلو کورونو باندې لګولی دی بابو صاحب دا خو په دواړو باندې الزامات دي ما باندې یو سړی ثابت کړي عوام هم دغه شان پرېښودی دی نه ما ځان نه دی پوره کړی لا پوره کېدو ته پاتې دی اوس لنډ کې ډېر زیات پاتې دی اوس هغه بچي یو لندن کې سبق وایي تاسو په تیر کې ملګري وې اوس دی اوله کې هم تاسو د یو بل وکالت کوو خو چې خبره منځ ته ډاګې ته شوه نو بیا ته وایې چې ده خوړلي دی وایي چې ده خوړلي ته وایې ده ځان پوره کړی دی وایي ده ځان پوره کړی دی لا تاسو ځان نه دی پوره کړی دا به څه کي نو د خپل ځان هېر کو په ما باندې اسره اوس زه تا ته خبره کړم بابو صاحب دی کې ټول کرپ نه ډک دی دی کرپ دی تو کې زه میډیا ما الحمدلله ما بې صفا ده زه خو باغې برې علاقې سړی یم مونږ باندې اول کې کرپشن چا نه کړی دی تاسو کرپشن سره پیژنئ مونږ کرپشن سره پیژنو قسم مې به خدای زه کرپشن ما زره کرپشن پیژنم نه کرپشن څه حالانکه د کرپشن پیدا خلک دي دا او دا بالکل دا بازاري خلک دی وګوره چشمه کې وګوره
قسم خدای کې زه سبا میډیا کې ورکوم کې دومره کرپشن کې تا کړی دی زمونږ کالم باندې ټولې علاقې باندې ټولې سلیپر کې تاسو پټ کړی دی تو زه زما تارا پروګرام په یو داسې امپړ کس باندې کوو زما خبره ده زما په ځای باندې یو کوستانۍ کې نه पजमका स्वार लसामे स्पुगमय गोरम लकनवर गुंदी जलीगी जमामीना दस्तरगो बला वाखलमा जाना जमा व दजरत करार राशा में रुबान जमा व दजरत करार राशा में रुबान जमा जमा ज्वंदुना सा मोहब्बत गदास्ता जमा जनात पे दाता पमीना बहर सा कुर्बानो मा वजाना ना जमा है वदजत करार राशा में रुबान जमा वदजत करार राशा में रुबान जमा जमा जख्मी जड़ तकरार शाह
کو یو ځل تاسو ته بیا په پروګرام کې هر کله وایم خپیریا پروګرام شروع شو یار پلیز شوقي مان ډوډۍ شروع کړه خپیریا بس تا خپل کار کوه خو دا راته ووایه چې ته د سیاست ته څنګه راغلی استاد ټلیفون وکړه پروګرام نه نو سیاست لا لکه الیکشن ته چې لړاوه هم کنه چې پارټي دې جوړه کړه نو تا خیال تا ته څنګه راغی دا اوس په پیدا شو په پارټي کې په دې موضوع پارټي کې ته په ځای خبره ده پیدا شي خو الیکشن تا څنګه دا سوچو کو چې سیاست شروع کوم دا چې کله د دې جوړینه سره صحیح نه چې ډیسټس افتخار چودري سي چې کله دې نو لري دا دې شکل دا اجازه ترکو د انتخاباتو کې دوه دیډو جاو نو ما یې راشه ته کومه دې کومه نه بدګار نه کمې شو نو هغه خو چیف جسټس سي دی له ځکه اجازه ته کولی ډېر خپل غوړي وکنه خبري ما ته متوجه شي پلیز تاسو کوم تاسو په الیکشن کمپاین کې تاسو راوتی یې کړی نو تاسو کوم تاسو ویل غواړئ کوم ته زما یو خطاب دی چې زما مزبالو سلام وکړو زما ورو ان شاء الله تعالی چې کلهم د اسمبلی ته تلم تاسو به راسره یې ځئ اما قره برنګانو ګاډو کې وځو